زمونږ دې ذهنونو کې یو خبره ده او دا خبره راته دې دپاره ویمه چې زمونږ دې ذهنونو کې دا خبره ده چې یاره دا محرم د دې دا عظمت د دې دا مقام د دې دا مرتبه دا د دې د وجې ده چې د یو خاصې فرقې داوی د رسم و رواج د وجې دا دې ته حاصل دی او هغه څه شي ده هغه دا ده چې په دې 10 تاریخ د دې محرم یو عظیمه معرکه شوې ده د اسلام او یو ډیر لوی ظلم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاندان نبوت سره شوی دی چې هغه حسنین کریمین دي او د کربلا دا واقعه راغلی ده نو د دې د وجې دی زما ورونو خبره داسې نه ده دې کې شک نشته او نه به پکې شک کې کو شک ته پکې وکړو ممکنه د ایمان نه خلاص شي نه دا به محکمه خبره په دې زړه کې ساتي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاندان نبوت ډیر لوی مقام لري د رسول الله مبارک خاندان نبوت ډیر لوی مرتبه لري او دې کې شک نشته چې دغه خاندان نبوت سره حسنین و کریمین سره کم ظلم شوی دی کم جبر شوی دی بالکل د تاریخ حصہ ده او زه بعضې وخت ویمه دا ما د خپلو اکابرو نه موریدلی او دا حقیقت هم دی چې د کربلا په میدان کې د رسول الله مبارک د پاک خاندان سره کم ظلم شوی دی که نه نو د هغې وخت نه راواله تر د نن وخته پورې تاریخ دا ګواه دی چې هغه ژبه نشي بیانولی قلم نشي لیکلی ډېر لوی ظلم شوی دی ډېر لوی دغه شوی دی خو وروڼو زما د خبرې مقصد به دا وي چې د دقې وجې محرم ته فضیلت نه دی حاصل دا خو د حسنینو کریمینو لوی مقامو چې الله رب العالمین د هغوی دپاره دغه مبارکه میاشت د شهادت دپاره مختص کړه دا د هغوی لوی مقام نور د دې دا فضیلت د دې دا مقام د دې دا مرتبه د مخکې نه را روانه ده تیمور جان الله په قرآن کې وایي ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله دا الله په نسبت باندې په کال کې 12 میاشتې دي دا د کله نه دي الله وی چې د کله نه ما دا کائنات پیدا کړی دي انسانان لا نو جنات لا نو چې دا کائنات الله پیدا کړی دوی لا مدیره ما 12 میاشتې منها 4 حرم دي کې 4 میاشتې ډېرې قدرمنې او عزتمندې دي څلور میاشتې کومې دي یو ذوالقعده ده چې تاسو ته د میانې میاشت وایې یو ذوالحجه ده چې تاسو ته د لوی اختر میاشت وایې او یو محرم دی چې تاسو ته د عاشورې میاشت وایې او یو رجب چې تاسو ته زبرګه میاشت وایې دا 12 میاشتې د مخکې دا 4 میاشتې د مخکې د قدرمنې عزتمندې دي خو بیا زمونږ د علما وایي چې د محرم دا فضیلت دا د مخکې نه د 10 تاریخ را روان دی الله یو لوی مقام او لوی مرتبه ورکړې ده زمونږ د دین یو کتاب دی هغې ته وایي بخاري شریفه او مشهور کتاب دی او ډېر لوی مقام لري بیا د دې بخاري کې احادیث راغلي دي نو دا احادیث بیا د علماو موږ ته لږ اسان کړي دي تشریح یې کړې ده تشریح څه ته وایي یعنې هغه وضاحت یې موږ ته کړی دی په هغې بخاري شریف چې کوم کتاب دی د هغې شارحین دي په هغې کې یو شارح دی یعنی دا بخاري مبارک یې موږ ته لږ په تفصیل سره بیان کړی دی او د هغې هغه تشریح یې موږ ته کړی دی هغې کې یو لوی امام دی امام بدرالدین عینی رحمهم الله ډېر مشهور عالم دی هغه په دې بخاري مبارک باندې یو شرح لیکلې ده نو هغه شرح کې هغه دا خبره کړې ده دا هغه خبره کړې ده دا نور علما هم کړې خو چې دا زه تاسو ته کومه خبره کومه تیمور جان نو دا حدیثو کې دې کې یو خبره نیم راغلې ده نور ټولې دا تاریخ خبرې دي دا تاریخ کې راغلي دي حدیثو کې دا نشته دا تاریخ خبرې دي چې 10 پیغمبرانو ته ماته ګورئ 10 پیغمبرانو ته الله رب العالمین په دې 10 تاریخ باندې دوی یې کامیابی ورکړي دي 10 پیغمبرانو ته الله
په دې تاریخ لسم لوی کامیابي ورکړې. دې د وجې دې ته د عشر د عاشوره ورته وایي، لسم د دې میاشتې. دا لس پیغمبران څوک دي؟ نو علامه صاحب بیا په خپل تشریح کې دا لیکلي دي چې دا لسو پیغمبرانو کې لومبی حضرت آدم علیه السلام. مختصر ویم، بیا د دې میاشت فضیلت بیانو. حضرت آدم علیه السلام الله رب العالمین په خپل قدرت پیدا کړ. تاسو د هغې پته لګي بغیر مور او پلاره، چې بغیر مور او پلاره الله پیدا کړ، بیا یې جنت ته بوته. بیا الله رب العالمین فرشتو ته وی دته سجده وکړي. قرآن شریف په نص د قرآن دا خبرې ثابتې دي. فرشتو ټولو سجده وکړه، یو ابلیس ونه کړه. ابلیس الله غرق، فرشتو ته آدم علیه السلام ځان سره آدم علیه السلام جنت ته بوته. په جنت کې الله رب العالمین ورته وی کلا منها رغدا وکلا منها رغدا حیث شئتما. په دې جنت کې ګرځو چې څه دې خوښي خوره، خو پسې وایه ولا تقربا هذه الشجره، دې ونې ته به نه نږدې کېږي. قرآن شریف اوږده واقعه ده، زه راته هغې خپل مقصد له راځمه. قرآن شریف کې الله وی فنسیه ولم نجد له عزما. د آدم علیه السلام ایر شو، قصد یې نو هغه اونې نه یې خوراک وکړه. الله ورته اونې نه یې خوراک وکړه، بس کوزېږه، ځمکې ته کوزېږه. الله ته قرآن شریف کې دي فبدت لهما سوآتهما، جامیم ته ښکته پرېوتې. فطفقا یخصفان من ورق الجنه، ځان پورې پاڼې لګولې او جامې ته دنیا ته راغې. سخت خپه دنیا کې ګرځېده ګرځېده ګرځېده، خطا تې شوې وه، رب ته یې جلاګانې شروع کړې. څومره وجړل، ګورې دا رسول الله مبارک وایي، وایي رب ته یې دومره وجړل چې په دې سترګو په دې مخ کې د اوښکو د وجې لارې جوړې شوې. او څه بیا وی وایه تیمور جانا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن. ما ته به لږ متوجه کیږي. وی خدایا پاک ما په ځان ظلم کړی دی، وان لم تغفر لنا، کو پتا په ما د رحمت د رجوع نکړه، وان لم وترحمنا او رحم دې را باندې ونه کړه، لنکونن، زه به د ډېر د تاوانیانو شم. الله ته جلل جلل علما وی خبره، بس هغه خبره به مختصر چې څلور نیمې شلې کالې الله ته وجړل، 90 سال. نو الله رب العالمین د آدم علیه السلام توبه قبوله کړه. او توبه چې قبوله کړه، قرآن شریف کې الله رب العالمین وی ما د هغه توبه قبوله کړه، فتاب علیکم، ما توبه قبوله کړه، رجوع د رحمت مې وکړه. ما ته وګورئ ډېر عظیمه ورځ ده باندې را روانه ده، تخصیص یې راته بیا کوم چې کله ده. علما وی علامه بدر الدین عینی وی چې الله رب العالمین د حضرت آدم علیه السلام دا دومره عظیمه جلا چې په کومه ورځ باندې قبوله کړه او توبې قبوله کړه، نو علما وی چې دا لسم د عاشورې و. په لسم د عاشورې الله رب العالمین آدم علیه السلام توبه قبوله کړه. نو د مخکې نه لوی شان را روان دی. نو یو حضرت آدم علیه السلام له الله لوی مقام ورکړ. دویم پسې بیا حضرت ادریس علیه السلام دنیا ته راغی. دنیا کې ژوند تېرو، په قرآن شریف کې د هغه بیان دی، خو الله لوی مقام ته ورسو، لوی مرتبې ته ورسو. نو دا په قرآن شریف کې دی. په قرآن شریف کې ګوره دا ته ځان نه ویم، الله په قرآن شریف کې وایي ورفعناه مکانا علیا، مونږ اوچت مقام ته او لوی مقام ته ورسو. هغه لوی مقام علما وی دا څه شی دی؟ وی الله رب العالمین اسدجي صاحب د دې ځمکې نه الله اسمان ته بوته. نو چې په کومه ورځ الله رب العالمین حضرت ادریس علیه السلام د ځمکې نه اسمان ته خېجو، وي دا لسم د عاشورې و. عظیمه ورځ ده، مبارکه ورځ. په دریم نمبر واپس یو بل پیغمبر راغی. ګوره دې مقام ته د دې ورځې لږ ګوره، دې مرتبې ته د دې ورځې لږ ګوره. حضرت نوح علیه السلام راغی، آدم ثانی ورته وایي. نوح علیه السلام خپل قوم ته تبلیغ شروع کړ. او تبلیغ یې څنګه کو؟ نو دا ګورې زه راته د ځانه نیم لګیا، دا په قرآن شریف کې دي. قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نهارا، خدای د ورځې مې تبلیغ وکړو، د شپې مې وکړ. ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم، خدای ښکاره مې وکړو، پټ مې وکړ. فلم یزدهم دعائی الا فرارا،
خدای ما خو نور هېڅ مو نه لیدل ټول زمانه تښتي نو اسدجانه د اسدجي صاحب دا تبلیغ یې څومره وکړه دا ګورې په نص د قرآن دا خبرې ثابت دي دا ته زه ځانه نیم لګیا دا علما ناست دي یو ورځ یې وکړه نه یو میاشت یې وکړه نه یو کال یې وکړه نه نو بیا به 100 کاله کړي نه 100 کاله هم نه دی کړي نو 200 کاله به کړي نه الله وی 200 کاله هم نه دی کړي د 200 کالو نه لویه خبره ده چې 500 کاله الله وی نه 500 کاله هم نه دی کړي الله اکبر قرآن شریف شلمه سپاره راواړوي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما الله اکبر زما د خدای په ذات قسمی چې کله دا آیت زه په قرآن شریف کې ویم زما په دې بدن ویښتو درېږي وی حضرت نوح علیہ السلام څومره تبلیغ وکړه 950 کاله تبلیغ وکړه الله اکبر 950 کاله دا په نص د قرآن ثابته ده تیمور جان کو د دې نه چا انکار وکړه چې نوح علیہ السلام 950 کاله تبلیغ نه دی کړی په ټکي د ایمان نه خلاص دی دا الله وی نو تنگ شو په دقیقه کې څومره مسلمانان شو صرف اتیا کس مسلمانان شو نو بس الله ته یو ځل جلا وکړه وی خدایا ما خو شپه ورځ نه دي کتلې ما خو پټ او ښکاره نه دي کتلې ما خو غم او ښادي نه ده کتلې ما خو هر وخت خدای ستا دا بیان دې قوم ته وکړه خو دې قوم کې د سړي بچی نه پیدا کېږي دا الله په قرآن کې وایي نو یې څه چل وکړم وی خدای پاکه داسې چل وکړه ولم یلیدو الا فاجرا کفارا د سړي بچی پکې نه پیدا کېږي مقصد د دې آیات دا دی نو یې څه چل وکړم وی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا الله اکبر وی خدای پاک رب لا تذر علی الارض خدای یو کورم د کافر پرې نه دی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا بس یو کور بم نه پرېږدي الله ورته وی ولې الله ته پته وه خدا خبرې ترې راوښکله وی انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلیدو الا فاجرا کفارا وی خدای تا ته پته ده فانک ان تذرهم یضلوا عبادک اسد جاجي صاحب وی دا اتیا قسمې مسلمانان کړي دي دام را نه بوځي نو الله ورته نور به پکې پیدا شي الله ته پته خدای د خولې مبارکې نه خبره وکړي وی ولم یلیدو الا فاجرا کفارا د سړي زوی پکې نه پیدا کېږي بس الله رب العالمین ورته ډېره ښه ده وی داسې چلو کا چې قوم دې غر کوم وی خدای په څه به غر کوي وی سیلاب پرې راولم وی زه به دې خپلو سره څه چل کوم وی واصنع الفلک باعیننا درته زه ګوره ټول د قرآن نه ویم واصنع الفلک باعیننا ووحینا زمونږ د حکم او زمونږ د قول مطابق د مشورې مطابق کشتۍ جوړه کړه واصنع الفلک باعیننا ووحینا وایا واصنع الفلک باعیننا ووحینا بهر کې په کشتۍ جوړه کړه وی کشتۍ جوړه کړم یو کشتۍ جوړه کړه قرآن شریف کې دی وی خدای د دې سیلاب آثار به څنګه وي ما ته به څنګه پته لګي چې سیلاب را روان دی وی دا غیره ته یو ځه طریقه ښیمه که نه یو نښه راته ښیمه وی حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور کله چې زمونږ امر راغی حکم راغی او ستا د روټو په تنور کې اوبو جوش وو نو یې خدای څه چل به کوم قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين بس اوس کشتۍ ته خلک خیجوه چې کوم مسلمانان واهلک او خپل اهل هم خیجوه خو چې په کوم باندې زما فیصله شوي د هغه به نه خیجه بس کشتۍ ته یې ټول راوخیجوله او چې کشتۍ ته یې راوخیجوله ورسره یو بچي یې داسې خواته ولاړو وی بچیه راخیجه زویه راخیجه کشتۍ ته راخیجه هغه وخت کشتۍ کې به څوک وي سیلاب را روان دی وی سیلاب را روان دی زه به دې لوی غر ته وخیجم دا ګورې د قرآن الفاظ دي د بدقسمتۍ نه زما د هغه آیاتونه د قرآن شریف دی وخت کې د ذهن نه ووتل خو ورته وایي که زه کشتۍ ته راوخیجه هغه وایي نه راخیجم راوخیجه نه راخیجم په دقه کې یو عظیمه چپه د سیلاب راله او هغه بچي سره د قوم الله تباه کړه دا په قرآن شریف کې دي
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها وهي تجري بهم في موج كالجبال. دا آیتونه وره د غرونو سي چپی ونادى نوح ابنه وكان يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله. نن څوک نه بچ کیږي. بس هغه زویم الله رب العالمین غر کو قوم یې الله غر کو. العرض زما دا خبره لګوره شپږ میاشتې دا اوبه د اسمان نه وي او د ځمکې نه وي. دا قرآن کې دي. شپږ میاشتې پس الله رب العالمین ځمکې ته حکم وکړه او اسمان ته حکم وکړه وی اوبه بندې کړه. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء عقلعی. اسمان ته وی اوبه بندې کړه، ځمکې ته وی اوبه بندې کړه. یاره په تیمور اسدجي صاحب ما یې چې خدای پاکه دې ځمکې ته څنګه وی چې اوبه بندې کړه، نو د دې اسمان نه خو د اوبه راورېږي خو د دې ځمکې نه څنګه اوبه روځي. نو اوس په دې بلوچستان کې یو عجیبه کارنامه وشوه. د ځمکې نه باران شروع شو او د ځمکې نه اوبه راوتې او یو عظیم سیلاب راغی. وایي ما وی د الله طاقت کې هغه وخت د نوح علیه السلام زموږ نه 2000 کاله مخکې تیر شوي دي. الله وی ما اسمان ته مې اوبه بندې کړه او ځمکې ته مې اوبه بندې کړه. وقیل یا ارض ابلعی ماءک واستوت علی الجودی. کشته د جودی په غر باندې ودرېده. ټول قوم لا الله رب العالمین عظیمه سزا ورکړه. ټول قوم الله تبا که صرف اتیا کس مسلمانان او یو حضرت نوح علیه السلام الله بچ که. چې په کوم ورځ ما ته لږ شان متوجه شي چې په کوم ورځ الله رب العالمین حضرت نوح علیه السلام د دې عظیم عذاب نه او د سیلاب نه بچ که. وی دا د عاشورې مبارکه ورځ دا علامه بدرالدین عینی رحمهم الله لیکلی دي. سلام لهم الله رب العالمین په دې ورځ باندې نجات ورکړه. د هغې نه پس بیا وخت تېرېده. حضرت ابراهیم علیه السلام الله رب العالمین پیدا کړ. په ابراهیم علیه السلام هم امتحانات راغلي دي. وایه قرآن شریف تیار وإذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات. امتحانات سخت سخت امتحانات. ما ته وګورئ هغه امتحانات بیانول ګران دي خو زه برته العرض خبرو کوم. یو امتحان پکې دا راغی دا په نص د قرآن دا خبره ثابته ده چې اور بل شو او داسې عظیم اور بل شو چې قرآن شریف کې د هغې بیان دی چې عظیم اور یې بل کړ. الله رب العالمین ابراهیم علیه السلام مقابلې ته ودرولی دی او چې اور یې بل کو ابراهیم علیه السلام یې په حق اور کې وروغورځو. دا په قرآن شریف کې دي. دا الله فیصلې بدلې وې. فیصله څنګه بدله وه؟ فیصله د اور کار څه شي دی؟ لږ جواب ته وهابالله جي صاحب راکې. اور کار سوځول دی خو حکم د الله راغی وی سوځول به نه کې نن. وی څه به کوم الله اور ورته وی. وی دا چل به وکړي چې قلنا یا نار کوني وایه بردا وسلاما علی ابراهیم. په ابراهیم علیه السلام باندې یخشه اور پہ اللہ رب العالمین گلی گلزار کر. ابراہیم علیہ السلام اور تے ورو غرزو اور پہ اللہ گلی گلزار کر دے. ما تا وګوره علامہ بدرالدین عینی رحمهم الله لیکي وی چې په کوم ورځ باندې الله رب العالمین په ابراهیم علیہ السلام اور گلی گلزار کوي دا د عاشورې مبارکه. وایه ورونو څومره عظیمه ورځ ده، څومره مبارکه ورځ ده. دا غې نه پس بیا پیغمبران پیدا کېدل. حضرت موسی علیه السلام دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای بخاری مبارک حدیث دی. موسی علیه السلام الله فرعون ته راوسته. اوږده واقعه ده. ما زماغه واقعه مقصد هم نه دی وخت رانه تېرېږي. خدای موسی علیه السلام واقعات په قرآن عظیم الشان کې ډېر زیات راغلي دي. د موسی علیه السلام واقع ډېر زیات. 1,40,000 پیغمبران دي. په دې 1,40,000 پیغمبرانو کې د ټولو نه زیات بیان چې په قرآن کې راغلی د موسی علیه السلام. ولې په موسی علیه السلام ډېر لوی امتحانات راغلي دي. دا زه نه وایم سلیم حاجي صاحب، دا زه نه وایم سلیم جانه، دا الله وی. الله واوره ما ته وګوره الله په قرآن کې وی قاضي صاحب یخشه وفتناک فتونا. دا الله په قرآن کې وی وفتناک فتونا. د امتحان د پاسه امتحان، د امتحان د پاسه امتحان، د امتحان د پاسه امتحان. دا ګورې رسول الله مبارک دلته دا خبره کوي. موسی علیه السلام یو ځل الله رب العالمین ته سوال وکړو خدایه پاکه بس وایي څه چل وکړم؟ قاضي صاحب لیټ شوی.
وی بس دا قوم تبا کا. وی ربنا اطمس علی اموالهم، وایا ربنا اطمس علی اموالهم، دا مالونه ولا تبا کا. دا ولی موسی علیہ السلام وی ربنا اطمس علی اموالهم. وی مال خو بولا الله وی تبا کم، بل دعا وایا وی وشدد علی قلوبهم. یاره موسی علیہ السلام ډیر جلالی وی وشدد علی قلوبهم، وی دا زړونه ولا خدای باقی سخت کی فلا یؤمنو، چې دا سره ایمان رونړي زړه ولا چولو موسی علیہ السلام لنو. دا الله په قرآن کې وی ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی يروا العذاب الالیم. بس خدای پاک غر کې ایمان چې د سر رونړي. الله وی ډیر ښه ده. قرآن شریف واقعا دا الله رب العالمین موسی علیہ السلام ته وی ځه بنی اسرائیل ځان سره واله. بنی اسرائیل ځان سره واغشتل او ورغه مخامخ په دریای قلزم باندې، دریای نیل باندې چې په دریای قلزم باندې ورغه الته فرعونانو ته پته ولګېده وی موسی علیہ السلام سره د مرګورو لاړه. رستو پسې فرعون راغی. دا په قرآن شریف کې دا واقعا چې مخکې ولیدل ووحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر، خدای مخکې دریاب، رستو دشمن سوکم یا الله، وی امسا ته دی لاس کا، وی په امسا سوکم، وی دریاب پی وخا ان اضرب بعصاک البحر. بس موسی علیہ السلام دا الله حکم ته وکتل او دریاب په امسا باندې چې او نو دا رونو زره ته سدناول او د ډایجست نیم لګیا. دا الله په قرآن کې وی فن فلقه فکان کل فرق کالطود العظیم، د غرونو اصلارې پکې وشوې. موسی علیہ السلام واورېده دا غیرخ نه فرعون راغی او الله په دریاب باندې تباه و برباد که. موسی علیہ السلام چې د فرعون د دقې عظیم ظلم نه او د دې عظیمې باچاهۍ نه الله نجات ورکه، نو دا جناب محمد رسول الله نو وایې په مینه باندې یار، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاری مبارک حدیث دی وی چې په کوم ورځ الله موسی علیہ السلام لا د فرعون ظالم نه نجات ورک او کامیاب کوي دا د عاشورې مبارکه ورځ. نو د دې د وجې به یهود روژه په دې ورځ نیول، هغې خبر راته رسته کوم. نو موسی علیہ السلام له الله دا کامیابي ورکړه. ورپسې دور بیا دا حضرت سلیمان علیہ السلام راغی. سلیمان علیہ السلام چې د الله رب العالمین ولا وی خدای پیغمبري راکې او پیغمبري ولا الله ورکړه، یوس باچۍ راکې. نو دا په قرآن شریف کې دی. ګورئ الله ورته باچۍ له څنګه درکم، دا خبره لږه واورئ. دا په قرآن کې دی دا باچۍ. وی خدای باچۍ رانه غواړم. وی څنګه باچۍ؟ وایه قاضي صاحب رب اغفر لي وهب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي. خدای باچۍ راله راکې، خدا سے باچۍ راله راکې چې په مخ د کائنات کې دا باسې باچۍ چالم نی ورکړی. الله دعا قبول کړه. وی زه باچۍ مې درکړه. نو سجانه جي صاحب باچۍ څنګه وه راواله قرآن شریف وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. باچۍ یې په څه شیشه باندې؟ په انسانانو، په پیریانو، په مارغانو، په دیوانو، په پرندو، په چرندو، په درندو، په حشرات الارض، په میږو باندې باچۍ شوه. وی سوال دی رانه کړی، دا چې سوال دی له قبول کړم. داسې باچۍ الله ورکړه. زمونږ علما وی علامه بدرالدین عیني رحمهم الله وی سلیمان علیہ السلام له چې الله رب العالمین دا عظیمه باچۍ په کومه ورځ ورکړی، دا د عاشورې مبارکه ورځ لوی مقام او لوی مرتبه لري. د هغې نه پس بیا حضرت ایوب علیہ السلام راغی. حضرت ایوب علیہ السلام له الله رب العالمین زبردست انعامات ورکړو. قرآن شریف کې دی یار، اوس وخت نشته او زماغه مضغونه مغایاتونه وتی دي، خو الله رب العالمین ولب اولاد، بچی، کور او غلامان، وینځي او دغه شان څاروي، دا ټول ولا الله ورکړل. قرآن شریف بیان د زرت او هغه آیاتونه را مې ذهن نه ووتل، خو الله رب العالمین په یو ځل امتحان راوسته. نو څارویم ختم شو، پټیم ختم شو، کورونه م لاړل، جهدادونه م لاړل، اولاد م لاړه، اولاد م وفات شو، صرف دی او یو بیبي پاتې شوه او په بدن باندې
بیماری م ولګېده او داسې بیماري ولګېده داسې بیماري چې بدن یې ولا ټول ختم کړ. نو بس یو ځل یې الله رب العالمین ته سوال وکړ، وی خدایه پاکه 8 کاله یا 14 کاله یا 10 کاله دا بیماری وه. بس الله ته سوال وکړ، وایا قاري صاحب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، خدای ما ته تکلیف را رسېدلی، بس خدای نور مې برداشت نشته، ما خو ډېر برداشت وکړ، په مال نیم خپه، په جیداد نیم خپه، په غلامانو نیم خپه، په وینځو نیم خپه، خدای په هر څه ستا بس شکر دی، تا را کړو تا واخېستل، خو اوس مې وجود خرابېږي او وجود نه خرابېږم، نو خدای پاکه ما بیماري تېره کړه، په ما رحم وکړي. الله په قرآن کې فاستجبنا له وکشفنا ما به من ضر، الله رب العالمین ولا د بیماری ختمه کړه او به پیدا شي. قرآن شریف کې دا ټول بیان دی، او به په خپله مسکلې په ځان یې واچولې ویلم بل الله رب العالمین 8 کاله یا 14 کاله یا 10 کاله د بیماری نه روغ کړه. زموږ علامه بدرالدین عیني رحمهم الله وی چې الله رب العالمین حضرت ایوب علیه السلام له په کومه ورځ باندې شفا ورکړه، دا د عاشورې مبارکه ورځ، لوی عظیم شان او لوی مقام. دقه شان تقریبا 10 پیغمبران دي، ورپسې حضرت عیسی علیه السلام، ورپسې دقه شان نور پیغمبران دي. بهر کې ټول علامه صاحب را جمع کړي دي، خو زما د خبرې لوی مقصد دا دی چې ډېره عظیم او مبارکه ورځ ده، ډېره لوی شان والا ورځ ده، دومره لوی لوی کامیابۍ الله پیغمبرانو له ورکړي دي، دومره عظیمه ورځ الله رب العالمین ګرځولې ده. نو د دې د وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده په ژوند کې د دې ورځې به پوره اهتمام کو. د دې ورځې د مخکې نه اهتمام را روان دی، د حسنینو مبارکینو کریمینو لوی شان لري، لوی مقام لري. انشاءالله اسجانه آینده جمعه به د حضرت حسن او د حضرت حسین او د دقه اهل بیتو شان بیانو. مقام یې ډېر لوی دی، ځکه کې شک نه کوو، او که شک ته پکې وکړو د ایمان نه خلاصېږي، خو شک ته پکې وکړو د ایمان نه خلاصېږي. او زه تاسو ته اکثر یو خبره کومه، خیر دا به په بلې جمعه مو کوم، غوس یې راته کوم چې د حسینینو کریمینو لوی شان دی د اهل بیتو. رسول الله دا په قرآن شریف کې دی، فاروق جان ویښه چې رسول الله مبارک د دې اسلام او د ایمان دپاره لوی قربانۍ ورکړي دي. 14 کاله په مکه مکرمه کې د دقې کفارو ظلمونه برداشت کړي دي، د هغې نه پس بیا هجرت کړی دی، وطن پرېښودل. دا صرف زما د دې خولي خبرې دي او تاسو یې اورئ، دا چې په موقع باندې راشي چې دا وطن او دا کلي او دا خپل کور پرېږدي که نه، خدای دې د دې امتحان نه وهاب ګلج صاحب وساتي. دا ډېر ګران خبره ده، دا چې پرېږدي د ظلم د وجې د جبر، یو خو ترقي دي او شا بېله خبره ده، خو چې د ظلم او د جبر د چا د وجې نه وطن پرېږدي دا ډېره ګرانه ده. وطن یې پرېښوده، بیا جهادونه مو کړل، بیا خپل غاښونه هم شهیدان کړل. خو العرض زما د خبرې مقصد دا دی، قرآن شریف کې دا بیان دی چې قل لا اسألکم علیه اجرا، خدای ای خلکو ګورې زه تاسو نه د دې معاوضه نه غواړم، د دې اجر رانه نه غواړم. نو څه وایې؟ یو شی رانه غواړم، الا المودة فی القربه، زما اهل بیتو سره مینه ساتئ، زما اهل بیتو سره محبت ساتئ. د دې راته رسول الله مبارک وایي زه سوال کوم، نو اهل بیتو سره مینه محبت دا زموږ د ایمان وایه جز دی، دا د ایمان جز دی. کو دا منګه اون سات منګ به ګناهګار یو. زه به اهل بیت مبارک انشاءالله آینده جمعه کې بیان کوم. نو دا یوازې د اهل بیتو د وجې نه، بلکې دا د دې واقعاتو د وجې، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم به باقاعده د دې میاشتې لوی عظمت او لوی مقام او مرتبه بیانوله. او مرتبه یې څه کوي؟ په دې میاشت کې صرف 2 کاره کوي، دا یاد وساتئ، 2 کاره به په دې میاشت کې کوي، په دې 10 تاریخ باندې. دقه زموږ شریعت ته ثابت دي، او نور زموږ په شریعت کې چې څومره دي خلکو دا منګلت څیزونه او دا منګلتې خبرې کړي، دا ټول هېڅ د دې دلیل نشته، صرف 2 خبرې دي. یو خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په 10 تاریخ باندې تاسو روژه نیسئ. د دې روژې ډېر لوی ثواب دی، د دې روژې ډېر لوی مقام دی، د دې روژې ډېره لویه مرتبه ده.
اته احادیث د دې باره کې راغلي دي، اته احادیثه د دغې روژې متعلقه. لومبی حدیث دا وره چې په موږ او تاسو باندې فرض روژې فاروقجانه کله وي؟ رمضان المبارک کې. خدای دې زموږ په زندګو کې بار بار راولي. امین خو وایه که نه یار جوړې. ظالمانو د جون سوالم کومه، نیکانو نه ظالمان راته نه یم، نیکانو صلحاو ښکلي بندګانو، الله دې زموږ په زندګو کې د رمضان المبارک خوشحالۍ ډېرې راولي، بار بار دې راولي. خو د رمضان نه مخکې چې روژې فرض وي نو هغه د عاشورې روژه فرض وه، د عاشورې روژه فرض وه. کله چې د رمضان روژه راله نو بیا رسول الله مبارک وي، دا حدیثو کې دي، که څوک روژه نیسي او که څوک نه نیسي اوس یې فرضیت ختم دی، صرف سنت او مستحب دی. نو گویا چې د رمضان د روژو نه مخکې د دې روژې ډېر لوی مقام و. دویم نمبر، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې افضل الصیام بعد رمضان، د رمضان نه پس چې د روژې لوی مقام دی د نفلي روژې خو ډېرې دي که نه، دا دغه روژه ده، د ذوالحجې د 9 تاریخ روژه ده، او دا دغه شان پلان کې د شعبان روژې دي، او موږ درته وایو د هغې فضایل ته بیانو. خو د رمضان نه پس چې د روژې لوی مقام دی، دویم نمبر حدیث دا وره، دا رسول الله مبارک وایي، نو هغه د عاشورې د 10مې ورځې روژې ثواب دی. دا دویم نمبر. او دریم نمبر، رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وګورئ، یو قبیلې ته د انصارو لاړه، چې هلته لاړه نو د انصارو قبیله د بعضې کسانو روژه و، بعضې خوراک کو، مستحب روژه ده، ضروري نه ده. رسول الله مبارک وی تاسو کې دا څه چل دی؟ بعضې کسانو نن زموږ د 10 تاریخ د وجې روژه نیولې ده، بعضې نه نیولې. رسول الله مبارک دا خو ډېر لوی سعادت دی، زما روژه ده. هله چې چا روژه نیولې ده هغه خو خپله روژه پوره کوي، خو چې چا روژه نه ده نیولې هغوی هم روژه د دې نه پس خوراک سکاک مه کوئ، ځان دوی سره مشابه کړئ. یعنې دی د دې خبرې دلیل بیانو چې دا روژه ګوره ډېر لوی شان لري، ډېر لوی مقام لري. نو دریم نمبر د دې روژې دغه مقام دی. او څلورم نمبر، رسول الله مبارک وایي څومره پیغمبران تیر شوي دي فاروق جانه؟ 1,40,000. اسدجي صاحب څومره؟ 1,00,000. دا راته یو خبره کوم د دې د وجې باندې دا تاسو دواړه د دې د وجې متوجه چې دا نور متوجي، 1,40,000 پیغمبران تیر شوي دي. وره د 1,40,000 والو پیغمبرانو د عاشورې روژه نیولې ده. دا د ټولو پیغمبرانو سنت دی، علماو لیکلي دي. نو 5م نمبر یې دا مقام دی. او 6م نمبر دا دی چې حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها وایي، حضرت حفصه څوک ته؟ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لور ده، او د رسول الله مبارک بیبي ده، او زمونږ او ستاسو مور ابی ده، مور ابی ده. نو ګوره دې رسول الله مبارک سره ژوند تیر کړی دی، زندګي تیره کړې ده. وایي ما د رسول الله مبارک سره ژوند تیر کړی، ما ته لږ متوجه شئ. وایي ما د رسول الله مبارک 4 خصلتونه په دې مادې همیشه لیدلی دی، په دې مادې همیشه لیدلی دی، 4 خصلتونه. یو خصلت یې دا و، خاصیت چې د سار دا سنت په خامخا کول، دا د رسول الله مبارک سنت دی. د سارې دا سنت دا به خامخا کو. دویم نمبر دا اوس چې دا میاشت تېره شوه دا ذوالحجه، د دې دا روژې یا 2 یا 4 یا دا ټولې ورځې دا به رسول الله مبارک خامخا نیوي. او دریم نمبر دا دی چې په میاشت کې ایام بیز روژې ورته وایي، نو ما رسول الله مبارک سره ژوند تېر کړی دی، اکثر به د ایام بیز دا 14مه 14مه 15مه د دې میاشتې دا به د روژه وه، دا ما لیدلی دی. او 4م نمبر به حفصه بیبي وایي ما چې رسول الله مبارک اکثر لیدلی دی نو د عاشورې دا روژه به یې نیوله، دې باندې ما همیشه لیدلی دی. نو 6م نمبر یې دا فضیلت دی چې دا رسول الله مبارک به د دې همیشه دغه کو. او 8م نمبر یې دا دغه دی، ګورئ دا چې رسول الله مبارک وایي چا چې د عاشورې روژه ونیوله د 10 تاریخ ته زه قیمه، نو زه د الله نه دا امید ساتم. دا په مشکات مبارک حدیث دی، واګوله جی صاحب متوجه یې که نه؟ وایي زه د الله نه دا امید ساتم چې د دې یو روژې د برکته به الله د ده د 1 کال واړه ګناهونه معاف کړي. ډېر لوی مقام، 1 کال واړه ګناهونه به الله رب العالمین معاف کړي. 9م نمبر دا دی. او 8م نمبر حدیث فضیلت دا وره چې دا هم بعضې علماو لیکلي دي
چې چا د عاشورې د میاشتې د دې 10 ورځو کې هره یو ورځ روجو نیوله د نهم او د لسم دا خو راته اوس ویمه خو که ده پکې هسې روجو نیوله لکه بله ورځ پکې د پیر ورځ را روانه ده یا پکې پرون د زیارت وه یا پکې بله ورځ را روانه ده د یو روجو نیوله د الله رب العالمین په جناب کې به د دې یو روجې ثواب الله رب العالمین د 13 روجو په ثواب باندې ولیکي دا اته فضیلتونه احادیثو کې راغلي دي خو لږ به مهرباني کوئ یو خبره وورئ او خبره دا ده چې رسول الله مبارک او صحابو به دا روجې نیوي نو دې کې خبر شو چې کله مدینې منورې ته راغې نو په آخر کال باندې خبر شو و یاره زمونږ چې دا روجې وي نو د یهود هم روجه ده نو رسول الله مبارک وي لئن بقیته وی که زه خدای پاک جمدې پاتې کړم نو آینده کال به موږ صرف دا یوه روجه نه نیسو بلکې دې سره به موږ یو روجه زیاتی نیسو یا به نهمه لسمه وایه یا لسمه یو لسمه خو که زه جمدې پاتې شم خو رسول الله مبارک بیا وفات شو نو دای موږ ته حکم کړی دی نو یوه روجه به نه نیسئ ورسره به یا نهمه لسمه یا لسمه یو لسمه دا به نیسئ او که چا یوه مو نیوله نو ثواب به له الله ورکوي دې کې شک نشته نو نهمه لسمه یا لسمه یو لسمه دا پکې حدیثو کې دا د دې هغه فضیلت راغلی د دې نه علاوه چې څومره دا خرافات دي لکه دا شربتونه تقسیمول او ځان وخل او د قشان مخبرو ته تګ او یا پکې دا زموږ پښتنو کې لوی غضب دی بابګل جی صاحب او اسد جی صاحب دا پښتنو کې لوی غضب دی او لوی دغه ده چې دا ظالمان په محرم کې واده نه کوي دا زموږ په پښتنو کې لوی رواج دی دا سخته ګناه ده کو ته په دې نیت باندې کې چې یاره دا د غم ورځ دی او دا دغه دی او زه واده نه کوم دا کوي او دا پودلې او دا شیخ حسن جان صاحب رحمهم الله خبره یوازې په رمضان کې بندي نه په محرم کې بندي نه دي ګناه په هر وخت کې ګناه ده او روا په هر وخت کې روا دي بهر کې دا زموږ د خلکو دا غلط رسمونه څوک پکې مخبرول او په قبرونو دا خو غیر په خو اوس د خلکو نه دا خبره ده یې وی په حسنینو تند راغله قلقل وبه واچو په قبر خدای غرق مکه دا سب ټول لغویات او عبثیات دي نه د دینه بزان ساته دقه یو کار دادي نو روجه به ان شاء الله تعالی نیسو کله به نیسو د پاکستان حکومت چې کوم اعلان کړی داغه مطابق زموږ عاشوره د جمعې په ورځ ده او د سعودي عرب عاشوره هغه د زیارت په ورځ ده نو زما یو خپل رائے ده چې تاسو زیارت او جمعه روجه ونیسئ یو پکې دا کار وکړه دویم نمبر پکې یو حدیث دی اگر چې زموږ د علما د دې حدیث دا وایي چې دا داسې محکم نه دی خو زموږ حضرت شیخ صاحب رحمهم الله د هغه په خپلو ملفوظاتو کې بیان کړي دي چې خیر دی دا کم چې داسې اعمال دي چې هغه ثوابي دي نو دې کې کمزوري حدیث هم هغه دغه څه دي هغه څه شی دی هغه دا دی چې من وسع علی عیاله فی نفقة یوم عاشوره چا چې په خپل اهل عیالو باندې د عاشورې په ورځ یا د عاشورې په شپه باندې پریمانه خوراک وکړه ښکلې خوراک وکړه اعلی خوراک وکړه نو د هغې به څه فایده وي وایه تیمور جانه وسع الله علیه سایر سنته د دقې یو ورځ د ښکلې خوراک د برکته به الله ستا ټول کال رزق پراخوي ټول کال به دې رزق پراخوي او دا زمونږ د دې احادیث یو عظیم محدث او شارح دی د هغه نوم دی وایه سفیان ابن عیینه دی علماو ته پته لګي سفیان ابن عیینه یو سفیان سوری دی یو سفیان هغه وی د خدای شان ته ګوره چې دا حدیث کله ما ته راغی او ما واورېده وی د هغې وخت نه مې په دې عمل وکړو په خپل اولاد باندې پریمانه خوراک کومه وی قسم په خدای جربنا ما پې تجربه وکړه چې ټول کال الله رب العالمین ماله فراخه رزق راکړي نو انشاءالله داسې چلو کې چې یا د زیارت په ورځ او یا د جمعې په شپه زما د جمعې دا شپه خوښه ده په دې شپه باندې د زیارت په ورځ روژه ونیسئ او د شپې په خپلو بچو باندې ښکلې مزېدار اعلی خوراک وکړئ اسد جانه په دقې روز ولا ټیپر راونړ مهرباني وکړه تور با ټینګل پې ونخوره ښکلې چرګ وله راوړه غوښه وله سترکه او اعلی خوراک پې وکړه ښکلې خوراک من وسع علی عیالي ښکلې خوراک پراخه خوراک چې ستا بچو خوښ وي او هغه پې وکړې نو ټول کال به راباندې رزق فراخ او قسم په خدای دا د تجربې نه ثابت
زیاده پیره په تجربه کوي تاسو قاسم ټول خیرات خواري وای ته سجانا ټول څه شي خیرات خواري نو دا خیرات لګ په خپل ځان باندې وکي پر دو خیراتونو پسې مګرځي د ځانه یې شناز جوړ کړی دی او چېرته ډنګ د دیګ وورې او ځان دې ور رسولي نه خپلو بچو باندې ښه مزېدار وله خوراک راوړه اسکاک وله راوړه چې څه د هغوی خوښي اوله راوړه نو دقه په احادیثو کې راغلي دي او د دې نه علاوه دا نورې ټولې خبرې دا منګړت هېڅ حقیقتي نشته انشاءالله زیارت جمعه باندې دقه کوشش وکړې او دا د دقې ورځې ما فضایل درته بیان کړي انشاءالله آینده جمعه به د حسنینو کریمینو مبارکینو شان او مقام به بیان کو الله رب العالمین دې دقه ورځ په موږ او تاسو باندې د عبادت نه ډکه تېره کړي درود شریف ووایه اللهم صل وسلم علی سیدنا وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک یا الله ته زموږ د ټولو نه راضي شي الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي دوانو جهانو خیر هم نصیب کړي دغه مبارک شپه او ورځ خدای موږ او دوی له د عبادت کولو توفیق راکړي او د دوانو جهانو خیر الله زموږ نصیب کړي څومره بیماران دي الله یې ټولو له صحت ورکړي څومره مردگان وفات دي الله یې د ټولو مغفرتونه نصیب کړي الله یې د ټولو قبرونه جنت د باغ څومره قرضداران دي الله دې د قرض نه خلاص کړي او څومره بې روزګاره دي الله دې ولې د حق او حلال روزګارونه ورکړي چا موږ ته د دعا دپاره ویلي دي کو هغه داسې راته ویلي دي او که د دې شیشې په ذریعه باندې ټلیفونونه یې کړي دي الله د ټولو دعاګانې قبول کړي الله د ټولو شرعي حاجات د خپلو غیبو خزانو نه برابر کړي او دقه عظیمه ورځ شپه په موږ او په دوی باندې په عبادت باندې تېره کړي برحمتک یا رحمن